السلام علیکم ملګرو د پی ټی آی د پاره بری خبر ده چې عمران خان او د سپریم کورټ جج یو بل ته آمنے سامنے شوي دي. یو طرف ته د پاکستان ټولو ناغټه سیاسي پارټي پی ټی آی او بل طرف ته د پاکستان ټولو ناغټه عدلیه سپریم کورټ دا غي جج او عمران خان یو بل ته آمنے سامنے شوي دي. عمران خان خو کلم ویلي دي چې زما په سپریم کورټ په جج باندې اعتماد نشته، په دې باندې تفصیلا خبره کوي. خو بل د امریکای یو غټ اخبار دی چې نوم اکانومست دی. په اکانومست کې د عمران خان بارک یو آرټیکل چاپ شوی دی. یو طرف ته عمران خان په جیل کې دی، خو بیا هم ټول خلک حیران دي چې دا آرټیکل څنګه پبلش شو. د عمران خان په نوم باندې د عمران خان له طرفه د آرټیکل څنګه په د اکانومست جریده کې پبلش شوی دی. دی آرټیکل کې لیکل شوی چې عمران خان وایي زه د پاکستان الیکشن چې د پاکستان الیکشن یو دوکه ده. د ورته هډلاین کې لیکل دي. د دې آرټیکل هډلاین چې کوم دی ای کې لیکل چې عمران خان وایي چې د پاکستان الیکشن یو دوکه ده او مخکې لیکل چې عمران خان جیل نه دننه د آرټیکل پبلش کړی دی او په دغه آرټیکل کې د عمران خان ټوله بیانیه لیکل شوې ده. د سر نواله تر اخره پورې ټوله بیانیه د عمران خان چې څنګه د حکومت ختم شو، بیا د ارست څنګه شو، کم کیسونه ټول هر څه په دغه جریده کې په دې آرټیکل کې پبلش شوی دی. نو په دې پاکستان کې ټول خلک حیران دي چې عمران خان جیل نه څنګه دومره غټ اخبار کې په اکانومست کې خپل یو آرټیکل پبلش کړی دی. د وکیلانو په تور باندې آیا عمران خان جیل کې د آرټیکل لیکل د وکیلانو په تور باندې بیا دغه جریدې لګل دي څنګه ټول خلک په دې د عمران خان چې کوم مخالفین دي په دې باندې حیران دي. بل اوس د عمران خان او قاضي فیض عیسی په ټکراو باندې خبره کو. اصل کې گیم دې ځای شروع شوی چې پرون شیر افضل مروت یو پریس کانفرنس کړی دی. آی کې ویل شوی شیر افضل مروت ویل چې زموږ د پارټي نریټیو دا ده چې د عمران خان سره ملاقات نه پس زموږ نریټیو دا چې د قاضي سے پریماکس عمران خان ډیر زیات پریشان شوی دی. عمران خان خپل چې کوم قاضي سے پریماکس پر عدالت کې مختلف کیسونو کې ورکړي هغه حواله سره عمران خان ډیر زیات پریشان شوی دی. قاضي پډک عدالت کې قاضي صاحب یادوي چیف جسټس چې کوم د سپریم کورټ چیف جسټس دی یادوي چې پډک عدالت کې د لطیف کوسا بیزتی وکړه او د دې مونږه مزاحمت کوو. لطیف کوسا بیزتی داسې کړي لطیف کوسا ته چې تم سره سردار ورلی کې او ته سردار فلانه یاد انګړي کله د عمران خان وکیلانو ته وایي چپ شي بس تقریرونه مکه وایي زپ ویګو زما کار پیګه دنه مخکې د عمران خان غبل وکیل واجنې لوي چې سیټ لکې نه مخې لمرازه. نو په دې باندې د عمران خان چې کوم موقف ته ډیر زیات د خفقان اظهار کړی. د پی ټی آی د 1200 کسانو کاغذات نامزدګي ریجیکټ شوی دي. چې کاغذات نامزدګي مسترد کړي دي نو دا قاضي صاحب لاډلا دي. قاضي صاحب په خله زمون کاغذات نامزدګي مسترد شوی دي، یعنی قاضي صاحب په وینا باندې زمون کاغذات نامزدګي مسترد شوی دا پرونه شیر افضل مروت خپل پریس کانفرنس کې دا خبرې کړې دي. قاضي صاحب په خپل ریمارکس مونږ نه خپل مایند او خلو قاضي صاحب وي په خپل ریمارکس دا کوم خبره چوي دی په عدالت کې کوي په سپریم کورټ کې کوي. نو هغه نمون لا پته ولګي چې د قاضي صاحب مایند سیټ څه شه دي. بل طرف ته نواز شریف ته خو کولاو ریلیف ملاويږي او سپریم کورټ او بل طرف ته پی ټی آی چې کوم دی هغه مسلسل کنټینیوسلی پی ټی آی چې کوم دی هغه نظر انداز کوي. نواز شریف یو اشتهاري دی او هغه ته ریډ کارپټ بچاو کړل شو او هغه لا ټول هر څه چې کوم دی د عدالتونو هغه ریلیف ملاو شو او دا زموږ د عدالتونو معیار نه دی او زموږ داسې عدالتونه ټول عمر کې نه دي لیدلي. دا کوم عدالتونه چې اوس پی ټی آی سره کوم ټریټمنټ روان دي او داسې عدالتونه موږ ټول عمر کې نه لیدلي. د عمران خان له طرف نه وایي خبره کوم لطیف راغ ویلي دي شیر افضل مروت د عمران خان له طرف نه دا خبره کوم چې عمران خان په قاضي فیض عیسی باندې عدم اعتماد کړی دی او دا جج وی زمون خلاف ته او د جج زمون سیویلین فوجي عدالتونو ته هم ور کړیو. دا وی عمران خان ویل چې دا جج زمون خلاف ته او د جج زمون سیویلین چې کوم دی فوجي عدالتونو ته پیش کړیو. زمون وکیلانو ته د خبرو اجازه هم نه ورکړي او د نواز شریف کیسونو کې هغه ته کمپلیټلی ریلیف ملاويږي او زموږ وای په دې جج باندې اعتماد نشته دی. خو بل طرف ته بیرستر ګوهر علي خان وای چې د عمران خان په سپریم کورټ باندې کمپلیټلی اعتماد دی، په سپریم کورټ په جج باندې هم اعتماد دی. خو پرون چې کوم پریس کانفرنس شیر افضل مروت کړی دی نو دی یو بل سټوري را ریس کړی دا بل سټوري راوچته کړی دا نو دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې تاسو خپل رائے ما سره په کمنټ کې شیر کولای شئ. د ویډیو کتل ډیر زیات مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.